اتقوا الله ويرګه د الله نه پترک د منهیات سرا د الله نه فرمانه پرېګ دے وبتغوا الټوي ایماندارو الیه خاص د غیو الله تا الوسیلتا نزدیوالی په عمل بالمامورات الوسیلتا نزدیوالی په نیکو عملونو سرا وجاهدوا فی سبیله اور جهاد کې د الله په لار کې لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ تاسو. دی آیت کریمه کی مخ کے سر ربط دادے چھ دا بنی اسرائیل قولی او عملی خباسات ذکر شو نو اس مسلمانانو توئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو دغا بد عملونا دغا بد کردارونا دا بنی اسرائیل پریگ دے چرتتاسو کدارا نشی وابتغوا الیہ الوسیلتا دی خود بنی اسرائیل خود اسخی عبادت تا اور دا عیسیٰ علیہ السلام رب الوہیت تا متوجیو وابتغوا الیہ الوسیلہ تاسو خپل رب تا متوجی شی ٹھیک شولا جی دا سے ہوئی رہی گئے چھو وابتغوا الیہ الوسیلتا اللہ تعالی تا نزدیوالے الٹھوے دا سے مکوے چھ دا اللہ رب العالمین نتختے او وجاہدو فی سبیلہ یعنی پا اعلا دا کلمت اللہ کی دا اللہ دا دن پا سر بلندے کی کوششو کے نو نتیجہ با ادا روزی چھ لعلکم تفلحون تاسو با کامیاب شے. گلونو دلتا مسئلہ دا وسیلے اہل علم ذکر کی مسئلۃ الوسیلہ یو پدی کی تحقیق دے د جمہور اہل سنت والجماعت اور بل پدی مسئلہ کی آراء دی د اہل بدعو چھ دی آیت کریمہ لعغی غلط مفہوم ورکڑے دے. نو علامہ جوہری دو پا الصحاح پنزم جلد 1841 صفحہ کی لغوی خبر کی د وسیلے دیوی الوسیلۃ ما یتقرب به الی الغیر وسیلہ اغسیز دی چی داغی پا ذریعہ باندی دا بلچا قرب و نزدیکت حاصل شی. والجمع الوسائل دا وسیلی جمع راضی وسائل دا فعاللو پشانتی منتحل جموع بیاوی والتوسیل والتوسل واحد توسیل او توسل یو شیدے یقالو لکا خلق وی وصل فلان الى ربه وسیلتن پلان کی رب تا وسیلہ و نزدیکت ارسو وتوسل الیہ بوسیلت اے تقرب الیہ بعمل دا یو عمل پا ذریعہ اللہ تا نزدیکی دو تا وسیلہ وائی. بلولی کے المفردات فی غریب القرآن 523 او 24 آگے کی امام راغبی اصفہانی ہوئی دخ پلوم دے ابو القاسم حسین ابن محمد رحمت اللہ علیہ 502 ہجرے کے وفات شوے دے. اور علامہ علوسی دا مفردات بارکے ہوئی چکل پا لغت پا مسئلوں کی اختلاف راشی نو اعتماد با پا قول دا اصفہانی باندے کے یعنی دا کار سڑے دے. دیوی الوسیلۃ التوسل الی الشیء برغبت یو سیست دی رغبتی او داغی رسیدل تکے دی رسیدو توی الوسیلہ وہی اخص من الوسیلۃ سواد سرا دا دا سواد والا وسیلین اخص دے لتضمنها لمعنى الرغبتی ذک اغیکم دا رغبت مانی. امام بغوی معالم التنزیل دی آیت لاندی لغوی تحقیق کرے دے اغوی الوسیلۃ القربت وسیلہ چکم دے دا قربت دے اور دا نزدیکت دے. فاعیل وزن دے من توسل الى فلان بکذا اے تقرب الی وجمعها وسائلو. اس دو وسیلی شرعی معنی دا پارا
تاسولی کے المفردات فی غریب القرآن 524. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ شرعی معنی دا وسیلے کڑے دا اوی وحقیقت الوسیلت الاللہ تعالی دا وسیلے حقیقت اگا دا دے چھ مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعہ چھ دا علم و عبادت او دا مکارم شریعت پا طریقہ باندے دا اللہ رب العزت دا اغا محافظت خیالو ساتی او بیاوی وحی کالقربہ دکا معنی دا تقرب الاللہ امدہ والواصلو او وسیلہ کون کی چاہتوی الراغب الاللہ تعالی چھ سوک چاہتا توجہ کی اللہ تعالیٰ تا دا پیر و دا فقیر و دا بزرگ قبر تا توجہ کا ان کی نوی اس بیا دی مسئلہ کی تاسو گو رہے اللہ وی وابتغو الیہ الوسیلتا اللہ تا وسیلہ الٹاوے اللہ تا اس دا سغولی کے آیت دا سورت آل عمران درم سپارہ 103 نمبر آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا طول دا اللہ رب العالمین دا رسے پا مضبوطیا سرعونی سے وَلَا تَفَرَّقُوا اور دا دی دین الہینا جدا جدا مکے گے حبل پا معنی دا رسے دا او دی معنی نا دی ترقی کرے دا 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 تعلق و دا ربط پا مفہوم کم استعمال شوئے دے ذکر رسی دا د دو سیزونو منځ کې ربط پیدا کی راسه سره دو سیزونه تړلی کیږي نو د ربط هغه معنی هم دی کې پرته د حماسی شاعر شعر دی ولکنی وصلت الحبل منه مواصلتا بحبل ابي بیان نو بہر حال بیا دی لفظ نور اول دی پر راسه کې استعمالې دو حبل بیا پس کې استعمال شو تعلق کے بیائی دا دینم لگا نورا ترقی کولا بطور معاہدہ ہم استعمال شو ضربت علیہم الذلہ سورۃ آل عمران آیت 112 اگر کہ وہی اینما سقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس اس دغل دا کی دے پا معنی دا سے استعمال شو دا وعدے اس دی آیت کریمہ کے زمون تائید سنگ دے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا دا اللہ دا رسے پا مضبوطیا سرعونی سے معنی دا دی دادا چھ دا دا اللہ یو میثاق او وعدہ دا تاسو سرا چھ دا اللہ حکمون بمانے نو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ خاص دا اللہ تا وسیلہ الٹوے پا اعمالو منلو سرا اور مخ کی ہوئے چھ دا وعدی تابیداری کوئے وعدہ خلاف ورزی مکوئے نو دا وعدی منل او دا وعدی پابندی کول عبادت دے نو پا عبادت سر اللہ تا وسیلہ الٹا دے خبر حل شو کنا تاسو اولی کے آیت دا سورہ بنی اسرائیل 57 نمبر ال تک ہم ہوئی چھ ملائک سمرم دی چھ دا کمقل خلق ورطا عبادت کی دی ہر لمحہ کی دا اللہ دا نزدیکت دا پارا اللہ تا لگیا دی دا عذاب نریگی اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلہ داغا خلق دی اغا کسان یدعون چھ دی رابلی نو یبتغون الى ربهم الوسیلتا دا ملائق و انبیاء خپل رب تا نزدیکت لٹی نو چی دی اللہ تا نزدیکت لٹی نو پکار خدا و چی دی وسیلہ منلا نو دا لفظ دا برکت و دا طفیل و دا جاہ او دا مخ دا با بیا دا دین ثابتو کنبو ثابت انبیاء او پرشتو وسیلہ لٹاولے دا نو که وسیلہ دیتا ہوئی چه پا برکت دا پلانکی رو رسے گی دا پلانکی پا توفیل و پا جاہ زما امدادو کی
نو بیا به دا وسیله د انبیاء نه نقل واو کنه الله وی يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله دا انبیاء او فرشتي او اولیاء خپل رب ته وسیله لټي نو وسیله خو غي ولټوله کنه تم وسیله لټه نو کتوي چې زه د انبیاء والا وسیله لټوم نو چرته په یو روایت کې او خیا کنه چې یو نبی د بل نبی په نوم په برکت او په توفیل او په حرمت او په حق او په جاه سره د الله نه سوال کړي ثابتول شي نو چې اغي وسیله غوښتي دا او دا ټکی پکې نو پته لګي دا تانه د وسیله مفهوم ګډوډ شوی دی ایهم اقرب ويرجون رحمته خجی اس اولی کے اقسام الوسیلہ یو وسیله مشروع ده او بل غیر مشروع ده دوی قسمونه دي یو په اسماء الحسنا سره الله ته وسیله ده لکه سورۃ الاعراف آیت 180 و مسپارا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله خیسته خیسته نمونه دي اور الله په دې خیسته خیسته نمونه سره رابله دي ته شرعي وسیله وي اور دا بالکل ثابت ده چې الله ترا مدد شوایا دا الله په خیسته خیسته نمونه سره الله رب العالمین را مدد شکوا رد المختار مع الدر المختار جن نمبر 5 صفحہ 280 کی علامہ حسکفی اور علامہ شاملی کی اگر دا سے وی اول کے وی فتا تارخانیت معزیا للمنتقی عن ابی یوسف عن ابی حنیفتا وی فتاوی تارخانیہ کے پہاوالہ دا منتقا دا امام ابو یوسف پسند سرا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کرے دے سوی داولی گیزان سرا ایران بشی اغا مبتدعین و مشرکان ہوتا چه مناظرشی و برتاو کی نویزہ حنفی اما نو امام ابو یوسف دے امام ابو حنیفہ نے نقل کی تا کم سند شو مرفوع روایت نشو دے امام ابو حنیفہ نے مرفوع شو کنا سند خواہت اور رسیدو کار تا پلانے دے پوئے نو بارحال دا احناف لپاره خو مرفوع روایت شو صد ګلا هغه ډیره صفا خبره کوي هغه وی لا ينبغي لاحد اچاله مناسب ندی لا ينبغي دې ته نفي وي او لاحد ته نکره وي او نکره چې په سیاق د نفي کې راشي نو دا سور د سالبي کلیه ده او سور د سالبي کلیه حکم د تیار ده وی نفي د محمول کی د موضوع د کل افرادونه ان النکرة تحت النفی تعم لا ينبغي لاحد اچال دان دی مناسب کا دیوبندی او کا غیر دیوبندی لاحد دیتا ہوئی کا بریلی کا غیر بریلی کا اشاعتی او کا اہل حدیث پی او کا جماعت اسلامی وی مڑا چه پنو میں سڑے دے او کا پرے ور پسیدہ نو لا ينبغي لاحد چالہ مناسب ندی ان يدعو الله الا به چې الله روغړي مگر د الله په نومونو سره والدعاء المعزون فيه والمأمور به اغه دعا چې د هغه حکم شوی دی او اجازت شوی دی مستفید من قوله اغه د الله په دې آیت کې موږ لمخه تدا چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله خسته خسته نمونه دي فدعوه بها الله په دغه خستا خسته نمونه سره رابله ٹھیک شو لجی دا یو خبره شو د دې ځنه دا پته ولګی دا متوجی شي چې کم از کم د امام ابو حنیفه ته ځان منسوب کې نو هغه وی چې لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به الله بصرف په اسماء الحسنا سره را مدد کې بل شیخ محی الدین ابن عربی ففتوحات مکیہ سلورم جلد 226 کی لکھی وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَتْرُكْ لِعَبْدِهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ اللہ تعالی خپلو حجت پخپلو بندگانو قائم کرے دے او دس اعتراض او دبانے موقع اللہ ندور کرے بل للہ الحجت البالغہ
د الله دلیل او حجت خلقو تر رسیدلې دی. بیا وی فلا يتوسل الیه بغیره، الله ته بغیر نشي وسیله کولی. نو برکت د نبی دا د الله نه غیر دی که ذات د الله دی؟ جاه توفیل وسیله دا ټول د الله نه غیر دی. نو دی وی فلا يتوسل الیه بغیره انما هو طلب القرب، دا طلب کول د نزدېکت دی. وقد اخبرنا انه قریب وخبره صدق، مونږ ته پته ده چې الله رب العالمین نږدې دی اور د رسول الله خبره ټیک ده. نو چې کله خبره دا ثابته شوه کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نو اللہ برا مدد کے اور اللہ رب العزت سر ببل سوک نرا مدد کے. روح المانی پا یوشتم جلد اور دوشتم جلد کے پا 224 نمبر صفحہ کے دا سورۃ احزاب 21 نمبر آیت لاندے 33 نمبر آیت لاندې یو خبره کوي. دا ځنې خلق ذکر مفرد کوي، علامه علوسیم د دې قائله نه دی. یا الله یا رحمان یا رحیم څوک وي صرف داسې وي. نو سید علوسی بغدادي وي ومما ينبغي ان يعلم انه قد صرح بعض الاجله كالنووي، وی زنو د علم ستنو یو خبره کړې ده لکه امام نووي. ګوره علامه علوسی امام نووي ته د علم ستن ویلې ده. دا د مشرانو کې ډېر لوی ادب په خبره پوهېږي که نه. علامه علوسی کټر حنفي دی، یو حنفي یو کټر حنفي، خوړین حنفي چې ورته خلک وایي. او علامه نووي چې دی خو آزاد سړی دی چې چا له راخلاص کړه راخلاص کړي. شر د مسلم مو کتلې ده که نه، خو آزاد طبعه سړی دی د چا ځان نه پابند کوي. تو دی وی چې ان ذکر الله تعالی المعتبر شرعا، کم ذکر چې د الله پنځ شرعا معتبر دی وی ان یکون فی ضمن جمله مفیده، چې دا به یو جمله مفیدی یعنی مرکب مفید وي، مرکب ناقص با نه د یو پوره جملې په ضمن کې با ته دغه الله رب العالمین ذکر کې. بیا مثال ورکی که سبحان الله والحمد لله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله ونحو ذلك. وما لا يكون بمفرد لا يعد شرعا ذکرا، کم چی جمله مفیده نہیں نو دا شرعا ذکر نہ دے. لکه تتش دا ہوئی اللہ اللہ قادر سمیع بصیر، یا اللہ یا اللہ یا سوی اللہ 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 بریلیان ہوئی کنا. نو دا کم ذکر چی دا لفظ مفرد نا مرکب کی خلقو او الفاظ مفرد ہوئی نو اغوی فلا يعد شرعا ذکرا، شرعا دیتا ذکر نوی. اس ولی نوی داستاو دا اللہ معلوسی جنگ دے خپلو کے حل کا، خو اغوی لا يعد شرعا ذکرا، شرعا دیتا ذکر نشی ویلے. او بیاوی اذا لم يقدر هناك ما يصير به اللفظ كلاما، سناسب مقدر کې چې د دې لفظ مفرد نه جمله مفیده جوړ شي، مرکب مفید جوړ شي. بیا وی والناس عنه غافلون، ډیر خلق ویلا په دې نقطه نه دی رسیدلی چې ذکر به مفرد نه کې ذکر به مرکب. چې زتا ته وم چې صوبانا 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 او اس نوام نو ته ما ته وینې چې سوې نو چې ته یا الله یا الله یا الله 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 رحمان 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 رحیم رحیم رحیم، نو سوال راځي چې سوې نو سب مقدر منی یا بس مقدر وې خبره به اوکې او فاینل شي، کني بیا خو پته نه لګي. نو دا یو خبره شو ګلونو. دویمه خبره دا ډومبه څه صورت شو وسیله شرعی کی اول قسم شو التوسل باسماء الله تعالی، او په وسیله شرعی کی دویم قسم دی التوسل بالاعمال الصالحه. دای د پارولی کے صحیح بخاری کتاب الاجارہ آگے کے باب دے باب من استعجر اجیرا فترک اجرہ، حدیث نمبر 2272. اور دا حدیث نقل کرے دے صحیح مسلم کی
کتاب الذکر والدعاء 48 نمبر باب دے کتاب دے اور باب دے 27 نمبر اور حدیث دے 100 او بیا 2743 کې هم ذکر کړی دی. هغه اوږد حدیث دی چې په غار کې 2 کسان 3 کسان ګیر شي وو، حدیث غار چې ورته وي، او اغینا پاغي تکلیف راغی نو اغي خپل خپل اعمال الله ته پیش کړو چې اے الله ما په یو ټیم کې ستا د پاره دستا د حکم د وجه زنا پریخه وا، اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجه. الله کدا دا عمل مونږ ستا د پاره کړي نو مونږ ته دا غار کولاو کې نو د هر یو په نیک عمل وسیله کولو سره غار لګ لګ کولاو شو. نو دا هم جائز ده چې الله ته د الله نمونه وسیله کی، اور دا هم جائز ده چې الله رب العالمین ته وې چې اے الله زما د منځونو په وجه، د نفلونو د وجه، د تلاوتونو د وجه اور د نیک عمل د وجه یا د مور او پلار د خدمت د وجه د دې په برکت او په توفیل او په جاه زما پلان کې کار وکي نو فلا ټینشن فیه ولا باس به. دی کې څه خبره نشته، دا خبره جایز ده. درېمه خبره د ژوندي مؤمن دعا وسیله کول دا هم بالکل جایز ده، لکه رسول الله مبارک سیدنا عمر ته فرمایلی یا اخی لا تنسنا فی دعائک الصالح، مونږ دې په خپلو نیکو دعاګانو کې مې روا. نو دا هم جایز ده چې ته یو سړي ته ووایې چې ماته دعاګانې کوه. اور صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کی یو باب تړلې دی، باب سؤال الناس الامام اذا قحطوا. الته کې حدیث راوړي چې ان عمر ابن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله به قحط سالی شروع شوه نو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ د عبد المطلب زوی دا به راوستو د پیغمبر علیہ السلام د تر زوی اور ورته به وی انا كنا نتوسل الیک بنبینا، چې کله پیغمبر علیہ السلام موجود مونږ به د هغه په وسیله الله ته سوال کو، اے الله دا پیغمبر ژوندې دی، پیغمبر مونږ کې موجود دی، د ده په وجه په مونږ رحمت والا باران وکي. خو بیا وی فتسقینا نو په مونږ به باران کولی شو. وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، او اوس تا ته مونږ د الله د حبیب تر پیش کو چې په مونږ باندې څه وکي سوال وکي ترې و ټیک شو. قال فیسقون، عمر سے وی بیا بسو شو بارانو شو. اوس دلته کې سوال راځي، ابن حجر عسقلانی سے په فتح الباری دویم جلد 498 کې یو لنډه خبره کی، هغه یستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاة وأهل بيت النبوة. وای دا د دې دلیل دی چې نیک سړی الله ته په وسیله کې پیش کولی شي چې هغه ژوندي وي. دا خلق اهل بدع دا روایت پیش کی په دې معنا سره چې وای د دین توسل بالموتا جائز دی او ثابت دی. مونږ وایو چې دا خو زمونږ دلیل دی چې اول به عمر صاحب وسیله نیوله پچا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو چې هغه وفات شو نو بیا یې په عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله ونیوله. دا دلیل دی ردی که په مړي وسیله نیول جایز وي نو عمر صاحب بدانه وي چې ای الله د عباس صاحب چې ژوندی دی د ده په وجه په مونږ باندې بارانونه وکړي، بلکې وی به چې د الله د پیغمبر په جاه په برکت په توفیل او وسیله باندې په مونږ باران وکړي. نو دا خو زمونږ دلیل دی، دا د دې دلیل نه دی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی البلاغ المبین 36 کے وی اغوی ازی جا ثابت شدو
وی د دې ځای نه ثابته شوه که توسل به گذشتگاه و غایبه جایز نه داشتا چې په غایبو خلکو باندې او په ناموجودو خلکو باندې او په مړو باندې توسل جایز نشداند نه دشتاند دا جایز نه دی وگرنه عباس سرور عالم بهتر نبودو ورنوی عباس خود پیغمبر علیہ السلام نه بهتره نو چې په عباس صاحب باندې وسیله نیوله نو په رسول الله مبارک ولی نه نیوله خودیم دک کوئی چې چران گفت که توسل می کردیم به پیغمبر تو والحال توسل می کنیم بر روح پیغمبر تو وی چې پیغمبر په ذات باندې توسل جایز نشو نه د پیغمبر علیہ السلام په روح باندې به وسیله د کومه جایز شي ټیک شول جی اومدک خبره علامہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه چې دیوبندی عالم دی په فیض الباری دویم جلد 496 کې د 1010 حدیث لاندې ذکر کړی دی وګت خبره کوي هغه وی ليس فيه التوسل المعهود الذي يكون بالغائب حتى قد لا يكون به شعور اصلا وی د دین چې دا خلق کم توسل مراد اخلی چې دین توسل ببرکت فلا بجاه فلا مراد دی نو دی وی لیس فيه التوسل المعهود الذي يكون بالغائب فبغائب باندې وسیله د دې حدیث نه ثابتېږي نه نو اس کو منکرین حدیث نو هغه خو په فور نو چې دا حدیث د قران خلاف دی ځکه وی خلکو د استدلال کو خو نه کله مستدلین په غلطه باندې وی او کله هغه په باطل وی بیا وی بل فيه توسل السلف دیکھیں دا سلف وسیلہ مراد دا وهو ان يقدم رجلا ذا وجاهة عند الله ويأمره ان يدعو لهم ثم يحيل عليه في دعائه كما فعل بالعباس عم النبي ولو كان فيه توسل المتأخرين لما احتاجوا الى اذهاب العباس معهم ولكفى لهم التوسل بينهم بعد وفاته ايضا او بالعباس مع عدم شهوده معهم وهذا انه جائز عند المتأخرين ومنع منه الحافظ ابن تيمية رحمه الله او بأخبر خبر كي وإني متردد فيه کشمیری صاحب دے کنا زنی خبرو کې خو به معنی توحید خو چې بزنه زه کې خلکو نه نیمګړی نه شي بیا کمال نه شو نو وإني متردد فيه و اذا بګه سنوام بیا سینه چې تاسو وای چې انور شاه کشمیری صاحب د وسیله منکرو ویزای زبګه سیما متردد ما خو دومره د چې د سلب وسیله د دین ثابتېږي زما اوستا وسیله به د دې زین نه ثابتېږي دا انصاف هم کافی دی ښا دا انصاف هم کافی دی چې کم از کم دی وي چې کم زین مونږ استدلال کو تقریب تام نه دی دا غټه خبره دی یو سړی دا وي چې زه د دې زین دلیل نیسم خدا زمانه پر دلیل جوړیږي نه نور ته څه غواړي 500 روپو خو ویدغه یو مچ پکینو ٹھیک شو جی بیان ورشا کشمیری سے یو ناشنا خبر بلم کی ورپسی اگدا داخ کسے زان لوگو رے پا فیض الباری کے اس غیر مشروع وسیلہ دے تراشے دا یو سڑی ذات وسیلہ کول دا جائز دی او کنا نو دے دا پارتا سعولی کے آیت دا سورہ زمر 39 الا للہ الدین الخالص فتاوى الدین الخالص الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وی اگا کسا علا خبر شے للہ الدین الخالص اللہ دا پر دین خالص دے دینی او توسل ببرکت فلا دین مشتبہ اور دین مشترک او دین مخلوطہ دے نو دا اللہ دین نہ دے بیا وی والذین اتخذوا من دونه اولیاء چاچ دا اللہ نا علاوہ دوستان نیولی دی وی چا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دا دی اولیاء پا برکت و پا تفیل و پا واسیلہ باندے مون اللہ تنزدیکی گو دا خبر غلطہ دا خبر صدا یاد ساتے
د چا ذات او شخصیت وسیله جوړول دا غیر شرعي عمل دی. یو خبر حکم ایسا شو د چا ذات او شخصیت وسیله جوړول دا غیر شرعي عمل دی. نه الله حکم د دې کړی دی او نه رسول الله مبارک د دې تعلیم ور کړی دی، بلکې دا مذموم وسیله دا چې کوله نو دا مشرکینو د عربو کوله. دکه سے الله رب العالمین په سورۃ سبا آیت لیکه 34 آگے کی موئی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، ستاسو اموال او اولاد دا تاسو اللہ تا نزدیکولی نشی. پتہ لگی چی مال اولاد او دا زوات اللہ تا دا نزدیکی دو سبب ندے. اللہ تا دا نزدیکی دو سببون دو دی، یا اسماء حسنہ اور یا اعمال صالحہ، یا دعا د ژوندي درخواست یو سړي ته کول چې مال دعا وکړه. او بنی اسرائیل 57 نمبر آیات هم ځان سره ولیکي. بل یو عالم دی حنفی عالم دی ابن ابي العز دمشقی شرح العقیدت الطحاویہ د ډېرې ښې خبرې دي او ډېر زبردست سړی دی. وایي که نه اول جلد 296 کې تاسو وګورئ او 97 دی وی ان فلانا وان كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين اجابة دعاء هذا السائل. وی خلق وی چې زه د دې پلان کې په وسیله او د په توفیل او په برکت او په جاه زکه سوال کوم چې د الله د په الله باندې حق دی، په الله لازم دی چې د به مني. دی وی اول خدا سے دنا الله خو الله د چا قرضدار نه دی. انتم الفقراء الى الله، مونږ د الله قرضداري. خودی وی کشی نو فلا مناسبت بین ذالک و بین اجابت دعاء هذا السائل، دا خود الله او د خپل تعلق دی، دا الله ته ګران دی، دا الله ته رسیدلې دی، دا د الله نیک دی، دا خود الله او د معامله دا ستا د دعا او د نیکۍ د الله سره څه تعلق دی، یا د دې دوه خپل منځ کې څه نسبت دی. اوس په پوه نه شوي دا نبی الله ته رسیدلې دی کنه، دا نبی د الله لوی شان والا پیغمبر دی، دا خو د الله او د نبی منځ کې واسطه شوه، ستا د دعا د پیغمبر سره څه نسبت دی. ٹھیک شو؟ یا د دې خبرې سره نسبت دی چې د په واسطه به الله ستا دعا قبلي، د خو ځکه قبلي چې دا نه کو تا سره څه مناسبت دی چې ستا دعا به د وجه قبلي. هغه وایي چې دا خبره فکأنه یقول لکون فلان من عبادك الصالحين اجب دعائي واي مناسبه في هذا واي ملازمه. اے اللہ دا پلان کې ستا نیک بزرگ دے وفات شوه دے، ستا لوی نبی دے، د په توفیل او په برکت او په وسیله او په جاه او په عزت او په حرمت او د په حق باندې مال دا کار وکي. دی وی ای ملازمه و ای مناسبه، د دې دوړو منځ کې څه تعلق دی؟ اخو د هغه عمل او هغه نیک دی. ته چې سوال کې نو ستا د سوال او د څه تعلق دی، یا ستا د سوال او د دې سره د الله څه تعلق دی چې دا وسیته ته په منځ کې راولي. بیا وی وانما هذا من الاعتداء في الدعاء، دا په دعا کې د حد نه تجاوز دی چې ته وایې چې د پلان کې په وسیله او په برکت راکې. وقد تعالی قال، او حال دا دی چې هغه اوچت ذات ویلی دی ادعوا ربکم تضرعا، او بلې خپل رب لرا، که خپل نبی لرا، که خپل ولی لرا، تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الادعيه المبتدعه. وی حکم په لګوا وای زنه لګوم. ابن ابي العز حنفی دمشقی شرح العقیدت الطحاویہ والا دا اغا حنفی عالم حکم دے وهذا ونحوه من الادعیة المبتدعہ، دا بدعاتی دعا دا، یو سڑے بھی دیتی یو دعائی بھی دیتی، دا بیغی ماجون مرکب شو.
بیا وی ولم ينقل عن النبي وعلى عن الصحابه ولا عن التابعين. دا د طرز استدلال دی. وی دا ټکی د نبی نه دی نقل، د صحابي او د تابعین نه دی نقل. نو د دې ځای نه دلیل دی چې د نبی او د صحابي او د تابعین نه نقل هغه بدعتي. نور سوي دی وی چې چرته د نبی او د صحابو نه نشي خولی چې صحابه ویلي چې ای الله د پیغمبر علی السلام په توفیل او په برکت په جاه او په جلال او داغه په محبت باندې تم لداکارو کې نه ولا عن احد من الائمه او د دین د سلورو ائمه نه هم نشي خولی. نو چې نه دا ائمه کړه ده نه قران او حدیث کې شتا او ته معنی خود مولا د بیازا قصه شونو یاد مو ده. الله اکبر کبیرا. وانما يوجد مثل هذا في الحروز والحياكل التي يكتبها الجهال. ودا قسم دعاګانې وېدا مونږ ډیر زیات وینو چې نن سبا خلکو دل ډیر زیات توجه ورکړي دا وی چې وظیفي ګورو دک روزي دک چې تعویذونه ګورو دک روزي ګونډي چې ګورو دک روزي دعاګانې چې ګورو وای دک د بدعات والا خبري ورکه روزي بیا خپه شوه دي هغه وای وترقيه رکوع ال چې کوم دي کنه تعویذګر تعویذ پروش پیژنې نو تعویذګر ته چې ګورې نو ویم دکا یا فرعون یا حامان یا شداد یا شیخ عبدالقادر جیلانی والدعاء من افضل العبادات. وی دعا افضل عبادت ده. نو عبادت خلق چاته کی نو چغه بم چاته وي د چا په توفیل او په برکت بینه کې ول عبادت ناشنا خبره اوس کی تاسو به اختیار سبحان الله وای زکه وی ول عبادت مبناها على السنه والاتباع. وی دا عبادت مبنا په سنت دا او د رسول الله په اتباع دا لا على الهوى والابتداء. تو عبادتو کې بدعت او خواهش نه چلیږي دغه به رسول الله ته ګوري چې هغه یو کار کړی دی او مستقل کړی دی او په توري امت ته تعلیم کړی دی بس تب هغه کې تب خپل خبرو پسې نزي. وګوره شرح العقیدة الطحاویہ جلد 1 صفحه 296 کې په دې خبره باندې خبره وګد کړی دا. اور بیا ځنې خلک داسي چې هغه قسم خوري په غیر الله باندې. نو صحیح بخاری کتاب الشهادات کی باب تړي باب کیف یستحلف قسم بسنګ خوري شي. صحیح مسلم کوم کتاب الایمان کی باب تړلې ده باب النهي عن الحلف بغیر الله. التوي من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. چې څوک قسم خوري په الله به خوري یا د خاموش پاتې شي یعنی په غیر الله باندې به قسم نه خوري. دک خبر ابن ابي العز حنفی په شرح العقیدة الطحاویہ جلد 1 297 کی پڑھر ناشنا انداز کی دې خبره وضاحت کی هغه وی لان الاقسام بالمخلوق ډېر غټاله مې اورېدو دا عبارت وی هغه وی لان الاقسام بالمخلوق وایي کنه اوس دا عبارت مصدر دی خبره وایي کنه قسم خوړل دا مصدر دی نو اقسام راځي. کله کله عالمان خطا شي په عبارت کې ډېر به راټینګي راځي او دا ځنې چې موږ راټینګو دا خو سره سي غپ لګو په خبره پوه شي کنه دغه د جمله غب شپیو وي کني دې سيزونو بس وډیر انخل نه چرپته خطا شو نسب ته خطا شو جر ته خطا شو نو څه چل شو سب حدیث خو عمل نه دی پرې خو نه خو عمل پرې خو کنه لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق. وی قسم د مخلوق په مخلوق ناروا دی فكيف على الخالق نو په خالق باندې بسنګي. بیا وی وقد قال حالن کې پیغمبر فرمای من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې د الله نه بغیر په بل چا قسم اخول د شرکو. ولهذا قال ابو حنیفه وصاحبه امام ابو حنیفه او ملګری وی یکره ان یقول الداعی ماشاء الله ډیر د کار عبارت دی په کار د چې احناف سترګې کولاو کی او دې زه ته وګوري اسه په اشاعتیانو په اهل حق باندې د پینه لګي چې دا وسیله نه مني که وسیله به الاعمال الصالحین منمي که وسیله د ژوندۍ سړي په دعا سره منمي
که وسیله په اسماء حسنا سره منمه او که وسیله دیتا وے چې یرا اے پلان کیا راو رسیگا اے اللہ مال د پیغمبر علیہ السلام د مخرا کی اے اللہ مال د شیخ عبدالقادر جیلانی د مخرا کی یا اے اللہ مال د پیغمبر علیہ السلام او د شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ په توفیل په برکت په جا په حق او په حرمت او په وسیله راکی نو دا وسیله نه دی دا خو ګند او شرک دیتا وسیله ویلی شي نشي ویلی نو امام ابو حنیفه سره د صاحبینو وی اسه دیتا به مفتابهین و نور بسطه وی یکره ان یقول الداعی اور تاسو با یو مناظره اوریدلی په نت باندې شتا په توسل مسله باندې ته غلام حضرت مولوی شیخ دی سره او بیا تناغي لاړل نو الته شیخ عبدالمنان صاحب ویلی وصفا علی الاعلان وراشه په عقیده کې د امام ابو حنیفه قول وره نو دا ځای ویلو ويكره ان يقول الداعي چې مکروه دی او مکراهت چې مطلق ذکر شي هدايه والا وي مکروه تحریمی ته مرادی دل ته مطلق دی ان يقول الداعي چې دعا کوونکی وي چې اسالک بحق فلان ودا مکروه دی او حرام دی چې ته وې چې اسالک بحق فلان اے الله د پلان کې په حق په توفیل او په وسیله دنه او بحق انبیائک ډېر خوږ ورپسې تللی دی یا په برکت او په توفیل د استاد انبیاء او د رسولانو وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك حتى كره ابو حنیفه ومحمد رضی الله عنهما ان يقول الرجل ودایم مکروه غنی چې سړی چې اللهم انی اسألک بمعقد العز من عرشک چې یو سړی داسې وي چې یرا بمقعد العز من عرشک چې زه سوال کوم الله استاد د په اغزه سره ولم یکره ابو یوسف لما بلغه الاثر فيه ٹھیک شو جی نو عرض داده چې په غیر الله سره توسل کول دا حرام او دا ناروا دي البصائر لمنکر التوسل باهل المقابر د شیخ الحدیث مولانا حمدالله جان ډاګه بابا داجو صاحب هغه چې کله مسله د توسل شروع کی په البصائر کې نو مولا خوده کنه اول يرول کی دسی وی فجمعت دلائل قاطعه وحججا واضحه ويو ناشنا دلائل جمعتو ما جمع کړی دي پته لګی چې بدعت دي ټول رسول الله نه دی ویلې الله نه دی ویلې د جماعتو متکلم باندې مشرک شوی پوه شئ کنه په جماعتو مشرک غم ما کوي لا وسیله دي شروع کړي نه دا عقیده دی ویلې نه دا او په جماعتو سره غرق پر کې بیا وی دلائل قاطعه قطعی دلائل د ډاګه بابا وروسته قطعی دلایل ته ګوره وحججا واضحه واضحه حجتنا او دلایل می راجمه لمن يدعي التوسل الى الله وی هغه چاله می قطعی دلایل راجمه کړی دي چې قطعی دلایل دي نو ته ولې جمع کړي قطعی دلایل خو الله او د الله رسول بیانې جماعتو سره خرافات راځي دا صفت دو قال الله او قال رسول نه ګرځي چې کم قال الله او قال رسول هغه لپاره د اجتماع ضرورت شته هغه منصوص او معروف دي اغوی سوق چې يدعي التوسل الى الله ببركه الانبياء والاولياء وقدغه وی مونږه خو توسل بالنبي ادو والاولياء قید به لرکه دلته هو الاولياء قید لیکل دي نو تش په برکت النبي نه خلاصيږي ببرکت الاولياء خلاصيږي شاه منصور بابا تفسیر خو سره ګوره روزي حساب کتاب دغه زیدواړو یو روان دي غامه مکوا ځان د خیال نشي والاولیاء المدفونین فی المقابر چې کم په قبرونو کې دفن دي دی کله کله وی مونږ هم د ژوندو یادو ژوندۍ مدفونین فی المقابر دي بلدا المحیین فی المقابر ولن چې هغه قبرونو کې ژوندۍ دي ته خو مدفون نه مانی ته خو چې یخرج من الارض من القبور فخبره پويږي باجساد اصليه يخرج من القبور د قبرون روزن مدفونين دي وتولي وي دلته بیا په خپل عقیده کافر کېږي نو بیا رستوي ويدعي سماع الاموات في البرزخ په برزخ کې چې څوک د مړو د اوریدو قائل دي دیلا او چې څوک اولیاء او تر مدد شپه توسل سره وي دیله مډر دلایل راجمع کړی دي نو بیا وي منها زنه دا غینه نو چې ځنې د هغې نه راړي نو اول د ابن عباس صاحب خبره راړي
نو هغه خدای جواب وشو چې هغه زمونږ دلیل دستا دلیل نه دی نو الته کې د خبره څه شوی دا لکه خطا شوی دا نو چې دک دلایل وروړي نو واکې دا کنه خلک وایي گزاره کوه دې خپل عبارت کې گزارو کې ودو لو تدهنوا فيدهنون دی وی فعلم منه وی پیغمبر علیہ السلام د دې وسیلې نه معلومه دا شو چې ان النبي وسيله الى الله تعالی في قضاء الحاجات من دفع الضرر وانبات النبات وانزال المطر ورد الضاله روکشوي سيزونه بارانونه ورول بوټي زرغونول حاجات پورا کولو کې پیغمبر او ولی وسیله کول الله ته جایز دي هؤلاء شفاعنا عند الله ته په حیات النبی او په سماع موتا کې نه ته په توسل راشه چې تا د ایمان نه باندې وباسم کله لیکل کنه یره جی بحث وکاو په حیات النبی باندې بحث وکاو په عذاب قبر په دې باس مسلمانان کی دا د اهل سنت منځ کې دایر مسله اول خو چې مسلمان شي کنه دلته ډېر غوبل جوړ کړو ما وته وګد نه ځلان برازو مناظره د اسلام او د کفر دا کله مسلمانانو منځ کې دا وی د مسلمانانو منځ کې دا مې لنډه خبره دا ولیکه دویمه خبره دویمه بداولی کې چې د حیات النبی مسله دایر بین الحق بین الكفر والاسلام ده بین الحق والباطل کنا بین المحققین و بین المحققین مې نور د مسانه کړه زما اوستا اختلاف د دین په غټه مسله توسل کې دی په مسله د استشفاء کې د دې قائل ز کافر او مشرک ګڼم دا سه کافر لکه ابو جهل چې کافر دی نو اول خو ته ځان مسلمان کنو بیا بل اسلام په مسلو باسو کو اگې چې ګړې ترخ کې نیولې و ان شاء الله نه برای شو نه راځي کني आवाज خو زما په هر طریقه دی ودرسي نو دا زمونږ د ملګرو غلطي ده چې په دې مسایلو کې ون خطل چې مړی اوري او کنه اوري عذاب دلته دی او کالته دی ژوندې نو په روح د تعلق په روح سره دی په یادې سره نه تراشه اغي سوي اغي وی ان النبي في قضاء الحاجات من دفع الضر وانبات النبات وانزال المطر ورد الضاله وای دې ټولو کې نبی ته چغه وهل جایز دي نو چې کله په دې ځای خو پوه شو چې دلیل ثابت نشو نو اوس وکه راخه منها دا دغه قطعی دلیلو شو او حجج واضح شو نبی منها یو بل آیات عمر لکه بنجره ده دا آیت د استدلال زګی کی چې پته راوته چې دا ځکه بم څه چل کول غوړي وی که خلک وی چې مونږ ته قران کې خو نه وی منها یو دا غي ناغه ده کم چې عمل د يهودو ده وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا وی کافرانو به پیغمبر علی السلام په برکت سوال کو يهودو نو عمل د يهودو د دلیل شو اور دا خبر بیا کوي اللهم انا نسالک بحق نبيك الذي وعدتنا وې د جهاد په میدان کې به يهودو دا سوال کو چې الله مستانه سوال کو بحق نبيك الذي وعدتنا استاد هغه نبی په حق کې چې تا وعده را لګلې دا وعده ان تبعثه في اخر الزمان ان تنصرنا على عدونا اليوم چې هغه دا هغه په برکت به موږ د دشمنانو مقابله کو د هغه نبی په برکت تا نسوال کو نو دا غیبه امداد کېدو دا عمل د يهودو دی دا د دلیل قطعی شو الجنس يميل الى الجنس الطيبات للطيبين او الخبيثات للخبيثين دا هغه دلایل دي چې په دې ځای باندې پوه شوی دی چې دا هوس خرابېږم نو حالان کې دا تفسیر په د غزه نشته کده یاد ما تاسو ته ال تویلو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا چې خبر دراتلو به ورکو امیانو کافرانو ته چې اخره زمانه کې به رسول الله راضی دا خبره ورکی نشته چې دې ځای کې به توسل لټاو ټیک شو لجی دا دو او د شوکت سے کتاب دے تسکین الخواطر فی اثبات التوسل بذوات الفواضل صفحہ 175 کی پدی طریقہ استدلال کړي دے اس دا تفسیر دا چې د سیدنا ابن عباس نه چا نقل کړي دے دا هغه نوم دے مروان محمد ابن مروان سدی سنو میرے محمد ابن مروان سدی تہذیب الکمال کی وی امام بخاری بوی چھ لا یکتبو دا روایت بنی شی لیکلی
حافظ ذهبی میزان سلورم جلد 32 کے وئی دا متروک دے کان متروکا متہمن بالکذب دروغجنو. امام ابن نصیر وئی الضعفاء الکبیر جلد 4 صفحہ 136 محمد ابن مروان کان کذابا دا دروغجنو. ٹھیک شو لجی نو دا خود د سند حال شو. دا ورپسی بیا چې کم دے نور سڑیر ناشنا خبری کی اور اگد پہ تلے دے او دا خبر ثابتی چې د دې آیت اصل مطلب دا دے لیکن راشے چې وګورو مفسرینو د دې آیت نه مطلب اغستی دے. ابن کثیر غرائب ابن جریر احکام القرآن در رازی بغوی زاد المعاد جواہر طول وی د وسیلین مراد دلته کې عمل صالح دے. قرآن چې کله وسیله ذکر کی نو اعمال ذکر کی لکه تاسو اولی کې سورۃ طه 27 زخرف 72 سورہ دہر 12 انعام 28 شاہ منصور بابام لکلی دی پدک قضے باندے کنی وی گورا اور واقعہ عار دا ټول پدی باندې دلیل دے چې دیزے کہ مراد دا دی ټولنا سشے دی گلونو دا اللہ طرف تا نیک عمل کول دی لکول کے تفسیر دا نیشافوری اگوی وابتغو الیہ الوسیلہ اولٹوے خاص دا اللہ تا الوسیلہ تا نزدیوال پنیکو عملو اگوی المراد الوسائل ہی العبادات والطاعات اولی کے نیشافوری هي العبادات والطاعات دا وسیلین مراد عبادتون دی او طاعات دی وابتغو الیہ الوسیلتا اللہ تا وسیلہ لٹوے هي العبادات والطاعات اگا اللہ ترا مدد شویل دی آد ورکات منز دے اگا اللہ تا فریاد دے والطاعات او دا اللہ منل دی دا اللہ طرف تا توجہ چکے وسیلنی سے نو دا طریقہ اختیار کا. بلا خبرہ تفسیر ابی سعود حنفی دے اغوی ما یتوسل به ویتقرب الى اللہ تعالی من فعل الطاعات وترک المعاصی چې دا اللہ خبر اومن او گناہون پریک دا تابداری اللہ تا وسیلہ کا چې اللہ ستا دا پارا میں دورکات منزو کو زما دا دے نیک عبادت و نیک عمل پا وسیلہ زما دا کارو کے نو دا بالکل جائز اور ثابت دے یا اللہ تا رخپلو نیکو نمونو پا وسیلہ زما دا کارو کے خدا خبر چې اللہ پا برکت و پا توفیل و پا جاہ و پا حق دا پلان کی نبی و ولی دا کارو کے دا لم ينقل عن السلف و عن الصحابت والتابعین دمشقی ابن ابی العز حنفی. امام راغب اصفہانی وی فعل الطاعات والتقرب الى اللہ تعالی. علامہ قسطلانی المتوفى 923 اغوی الوسیلت القربت بالطاعت الٹوے اللہ تا وسیلہ یعنی القربت بالطاعت الٹوے اللہ تا نزدیوالے پخیستا عملونو سرا. ترجمہ حل شوا الٹوے نزدیوالے اللہ تا پخیستا عملونو سرا. ابو الطاہر محمد یعقوب فیروز عبادیم وی فعل الطاعات و ترک المعاصی تنویر المقباس. شیخ تنطاوی وی فعل الطاعات و ترک المعاصی. مدارک والا ہم ناشنا خبری گئی الوسیلت ہی کل ما یتوسل به الى اللہ تعالی من فعل الطاعات و ترک السیئات. دے ٹھولو کے علماء ځان کڑاولے دے اور دا خبر کڑے دا چھے دا دین مراد سشی دے لکا دین مراد اللہ تا خپل اعمال وسیلہ کول دی دا سے نا چھے بے حق فلا او بے حرمت فلا. وابتغو الیہ الوسیلہ الٹوے خاص دغا اللہ تنس دیوالی پنیک عمل سرا وجاہدو فی سبیلی اور جہادو کے پلارد اللہ کی جہادو کے پلار دا اللہ کی لعلکم تفلحون دی دا پارا چی تاسو کامیاب شے دا کامیابے دا پارا راز چکم دے نو دا سشی دے لکا دا اللہ تا وسیلہ لٹول دی پنے کو آمالو. دلتا دا ٹولو نا غٹ یو اعتراض پاتی کی گی چی جی علماء دیوبند صریح عبارتون دی پدے باب کی چی توسل پا اعمال صالحو ہم جائز دے خو پا زوات فاضلو ہم جائز دے. دیر علماء علی کلی دی چلو چھوڑ دو اشرف علی
وہی کہ کہنا وہ تو اشرف ہے، غیر اشرف کو بھی اس میں شامل کرو. نو داغی لنڈ جواب دار چھ تلک امت قد خلت. ٹھیک شو لجی. اور دویم جواب دادے چلا تصب الاموات فانہم قد افضوا الى ما قدموا. اس گارنٹی نشتا چھ داغی لکلی دی او کداغی کتابونو کی چھ 10 من البعات کری. دریم مونگ مکلف دا اللہ و دا اللہ دا رسول یو، مونگ دا خلقو دا کتابونو اور دا جماعتونو دا نظریاتو دا پاٹو دا عباراتو مانلو قابلو نیو. او غیا چی اشرف علی تانوی پا دے دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر حدیث پیش کری علی الرأس والعین، اور کا آغا پی نہیں پیش کرے نو بس شیطان خلق دوکا کئی چی یوی دوکا کو نا کم از کم داغیر پارا تا دیوال مجوڑے گا چی ورپسی ٹول دوکا شی، یو لے ٹک ورکو نو کم از کم پکار دا چی نورو خیار شی. نو زمون خلق سی کله چې د اکابرو په کتاب کې غلطی راشي نو دا خبره یاد ساته تاله دا سبق غستل بکار دی چې شیطان دومره حرامي شه دی چې یو له ټک ورکو مال پکار داری چې زویښ شم چرته دی غلطه او بے دلیل خبره پس روان نشم. دا عبرت پکار دی د اکابر که شیطان خطا کی دی کې مونږ له سبق دی سره بګي سبق دے پکے چھ تو ویخشا نو مونگ دا غیب زیوایو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. مونگ لے دا اکابر و مسلک کافی دے بس چھ دا سم ویلی دی وی خی ویلی دی زبا ہم دا خبر ثابت ہوں دیزے کے سڑے غر کنگ پر کنگ شی نا جینا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. اور امام مالک ویلیو وی کل احد یؤخذ من قوله ویترکو الا صاحب هذا القبر. وی دا ہر سڑی بزنی خبر اخلے اور زنی بے پریگ دی طولی خبری چی منلی شی آگا دا محمد الرسول اللہ منلی شی. نو اکابرین دا انبیاء و مقام تا رسیدلی اور آگا رس چی میں مناظرانہ مناقشہ جوڑا کڑی وعدتا یاد دا چی اکابر انبیاء دی و کا غیر انبیاء دا مناقشہ بنائی رے. دویم کہ غیر انبیاء دی نو غیر انبیاء معصومی کا غیر معصوم غیر معصوم کہ غیر معصوم دی نو د دې د خطای او صحیح کېدې دواړو احتمال شتا کدا پورا تسلیم کړي شي من و عن دا واجب الاقتداء کو نو د دې حق او باطل به موږ معلومو د دې صفه او غلطه به څنګه معلومو صحیح او خراب به څنګه معلومو عمدہ سے به معلومو چې د دې قول او فعل په قرآن او سنت پیش کړي شي کچره موافقو نو ومنا او که خلافو نو وی خذ ما صفا و دع ما قدر او مگر زدر بدر. ٹھیک شو جی. تخفیف دنیاوی ان الذین کفروا بشکا کسان چاگی کفر کڑے رہے یعنی کافر دی. لو ان لهم کجریشی ردید پارا ما